الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. دا یو خبره دي زمونږ او ستاسو په صحیح معنو کې په ذهن کې پرته وي چې زمونږ او ستاسو مسلمانانو نه بلکې د ټول انسانیت دپاره د هدایت کتاب الله پاک قرآن کریم را لېږلی دی. دی به مونږ او تاسو ته هدایت هله کوي چې کله مونږ او تاسو د دې د احکاماتو موافق خپل ژوند تیر کړو، چې د قرآن کریم صحیح مفهوم، صحیح او معنا مقصودی مونږ او تاسو ته معلومه او دغه معنی مقصودی موافق چې کم الله پاک حکم کړی دی، کم کار نه منع کړی دا څه کړی دي، د هغې موافق مونږ او تاسو خپل ژوند تیر کړو. خو د قرآن کریم د دې آیاتونو د دې الفاظو صحیح معنا، صحیح مطلب کم چې د الله پاک مراد وي هغه به هله معلومیږي چې کله د دې قرآن کریم دا لفظ مونږ او تاسو په صحیح طریقې سره ووایو. داسې ډېر شی مثالونه دي چې هغه مونږ او تاسو معمولی غلطي کوو، حرف یو وي د هغې په ځای مونږ بل ویو، معنی بدلیږي. حرکت یو دی د هغه حرکت په ځای مونږ بل حرکت ویو، معنی بدلیږي. یو ځای کې حرف مده دی، هغه حرف مده مونږ غورځو، معنی بدلیږي. یو ځای کې حرف مده نشته، پروت حرکت دی او دغه پروت حرکت مونږ راکاږو، نو معنی بدلیږي. نو لہذا د قرآن کریم الفاظ صحیح کول چې دي نو دا ضروری دي چې د دې موافق بیا کم معنی مقصودی چې الله پاک مراد ده هغه په صحیح طریقې سره ادا شي. د دې دپاره به روزانه مونږ یو سبق ویو چې په دغه سبق کې د قاعده تجوید القرآن د دې یو سبق به مونږ روزانه وایو، د هغې موافق به بیا مونږ او تاسو قرآن کریم د ویلو کوشش کوو. او دا حکم الله پاک په سوره مزمل کې په خپله هم کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا. اولولا قرآن کریم پخلاره څه مطلب پخلاره څنګه؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف. ترتیل څه ته وایي؟ پخلاره څنګه؟ نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ترتیل ویل شي حروف لره کره کول او د وقف ځایونه پیژندل، چې په کوم ځای کې او په کومې طریقې سره وقف کیږي، دا حروف به څنګه صحیح او کره ادا کیږي. که چېرته دغه شانې مونږ ادا نه کړو، دا ادا کول دغه شانې صحیح کول قرآن کریم پکار دی، ضروري دي. که مونږ دغه شانې ونه کړو نو بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، چې ډېر لوستونکي د قرآن کریم داسې دي چې قرآن کریم وایي او قرآن کریم په هغوی باندې لعنت وایي. ولې پې لعنت وایي؟ ځکه یو حرف د یو ځای نه ادا کېږي، دی د بل ځای نه ادا کوي، د هغې سره معنی مقصودي چې د الله پاک یو څه وایي او دا دی چې کوم قرآن وایي نو دا بل څه وایي. نو لہذا دا خبره معلومیږي چې قرآن کریم صحیح ویل پکار دی او د صحیح ویلو دپاره قاعده د دې چې کوم قواعد دی هغه زده کول پکار دی. دا قاعده چې دا بنیاد دی، لکه څنګه یو سړی یو آبادی کوي
او د دغه آبادي لاندې بنیاد مضبوط نه نو یو چت به پیو کې د هغې د ارتاوېدو خطرې دغه چت نه جوړیږي او نور پورته پې د سر نشي کولی او کله چې بنیاد ته مضبوط کو په دغه بنیاد باندې ډي پی سي چې ورته موږ ویو په دغه بنیاد باندې ته څومره آبادۍ پورته کوې نو دغه آبادۍ به صحیح کېږي یا د قاعدې مثال د دروازې دی مثلا یو سړی دې مدرسې ته راننوت که دی په دروازه باندې راغی دنده نو دنده ټول خلق به اکرام او اعزاز کوي چې دا مېلمه دی یو معزز او محترم سړی دی په دروازه باندې د انسانانو په طریقه باندې راغی خو که چېرته دا سړی په دروازه باندې نه راځي اوبه راغه چت نه راټوپ کوي یا په یو چاردیوارۍ باندې راخیږي نو کېدای شي دې غاڼې څوک په خښتو وولي چې سړی دا چېرته لیونی چېرته راوړي ډاکو راوړي غل دی ځکه که دی سړی وی خو دروازه کوله او د دی په دروازه باندې راغلی نو د قاعدې مثال د دروازې دی ته چې کله قرآن کریم ته ځې نو پکار ده چې د هغې نه مخکې تا قاعده په صحیح معنو کې ویلي په دې قاعده کې اولنی سبق چې دی نو هغه د حروف هجا متعلق دی حروف هجا دا هغه حروف دي چې قرآن کریم د دې حروفو نه جوړ دی دا د عربی حروف دي یو کم 29 حروف کله چې دا حروف تا صحیح کړه نو که نور څه نه نو دا حروف خو به ته صحیح وي د قرآن کریم حروف به ته صحیح به وي خو د دې حروفو د صحیح ویلو دپاره اول نمبر مونږ له د دې هر یو حرف شکل پیژندل پکار دي د دې حروفو مثال وای داسې دی لکه ماشومانه د هر یو ماشوم ځانه جدا جدا شکل وي دغه شانې د هر یو حرف ځانه جدا جدا شکل دی بیا چې حرف تا کله د حرف شکل دی وپیژن نو بیا د دغه حرف نوم پیژندل پکار دي چې د دې حرف نوم څه دی د دې حرف آواز پیژندل پکار دي چې د دې حرف آواز څه دی که شکل بدلیږي را بدلیږي نو د دویم سبق کې یا غټوالی نریوالی دا په هغې کې شته بیا دغه پیژندل پکار دي خو ننني سبق کې به مونږ صرف د حروفو شکلونه وپیژنو او د هغې سره به د حروفو نومونه او اوازونه نو په دې کې په دې یو کم 10 حروفو کې اولنی حرف چې دی هغه الف دی الف 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 دا به غلطي الف شکل څه دی بالکل دغه شی نیغ ولاړ دی دغه شاری چې کله نیغ ولاړو او وروستو ټکي سره دی نه و جوړ کله چې په کلمه کې وروستو ټکي سره به دی نه ګس طرف ته حرف سره به دی نه جوړ یعنی د هغې سره دی تړلی نه لیکلی کېږي نو دا به الف وي ځکه دا الف چې کله په کلمه کې راشي دی مونږه سره د لام سره اکثر ګډوډ کېږي الف او لام بیا څوک ته الف وایي څوک ته لام وایي خاص کر دا نوي کسان نو الف او لام کې به دا فرخي چې لام چې دی د مخکې ټکي سره هم یو ځای لیکلی کېږي وروستو ټکي سره هم یو ځای لیکلی کېږي او الف چې دی مخکې ټکي سره خو یو ځای لیکلی کېږي خو وروستو ټکي سره دی یو ځای نه لیکلی کېږي او شکل یې دغه شانې نیغ وي ورپسې یو څو حروف با تا ثا نون یا دا حروف چې دي دا چې قرآن کریم کې کله لیکلی کېږي د دې د لیکلو انداز یو شان دی د لیکلو انداز یو شان دی خو ته به یې پېژنې څنګه چې دا پکې کم یو دی نو که دغه
حرف ته لاندې یو ټکی و دا به بای دا به څه شي با لاندې ورته دوه ټکي وو نو دا به یای که له پاسه ورته دوه ټکي وو نو دا به تای که له پاسه ورته درې ټکي وو نو دا به ثای او که له پاسه ورته یو ټکی وو نو دا به څه شي نون د دې قسم حروفو پیژنګلو به داسې کېږي اوس د جیم دا شکل له داسې دا شکل چې کله راغی نو دې ته مونږ ګورو که دې ته منځ کې یو ټکی و نو جیم وي که ټکی ورته نه و نه منځ کې نه له پاسه نه لاندې نو دا به حای او که له پاسه ورته یو ټکی و نو دا به خا دا وشو داسې شکل مونږ د کله میلاو شو داسې نو دا دال او ذال دی دال ذال خو پیژنو به څنګه دی دواړو کې چې دا کم یو دی نو که له پاسه ورته ټکی و نو ذال به او که ټکی ورته نه نو دال به داسې شکل مونږ ته میلاو شو دا به را او زای را زا کټکه ورته نو را بی او کټکه ورته زا بی دریو غاخونه والا ټکه موږ د سیمیلو شو چې دری غاخونه نو چې کله دریو غاخونه والا یو حرف نو موږ به ګورو چې په دې منځ ټکی مکه لپاسه شته که نشته که ټکی پې نه نو دا به سین او که ټکی پې و نو بیا به شین د سترګې په شانې شکل موږ ته میلاو شو داسې دې سترګې په شانې شکل ته به موږ وګورو که په دې باندې له پاسه ټکی نه و دا به صاد او که ټکی پې و نو دا به ضاد په دغه سترګې والا شکل باندې که چېرته له پاسه د دې الف دا سر چې څنګه دی څنګه چې الف دی دا الف ورسره داسې لګېدلی و داسې شکلي نو دا به صحیح طا خو چې ټکی ورته نه او که ټکی ورته و نو بیا به څه شي ضا داسې شکل موږ ته کله میلاو شو انبور په شانې شکل داسې نو موږ به یا داسې شکل داسې یا داسې نو موږ به وګورو که په دې باندې له پاسه ټکی نه و دا به عین او که ټکی پې و نو بیا به غین اوس یو څو حروف داسې دي چې د هغې دا سر ګولي دا په منځ کې هم راځي هغه هم بیا داسې راځي او په اول کې هم راځي نو دغه ګول سر واله چې دي دې ته مونږ وګورو دې ګول سر واله چې دي که د دې نه رستو دا د رستو حرف سره نه یو ځای کېده نو دا به واوي څه شی به واو د ده سر ګول دی او رستو کلمې سره نه یو ځای کېږي که سر ګولو او رستو کلمې سره یو ځای کېده نو بیا به میمی میم هم سر ګولي خو د رستو کلمې سره څه کېږي ها البته میم چې دی لاندې طرف نه ګول کېږي او واو چې دی له پاسه طرف نه ګول کېږي د دغه له پاسه طرف نه چې واو په شانې ګول کېږي که د دغه واو سر باندې له پاسه یو ټکی وشي نو د دې نه به جوړه شي فا او که چېرته دوه ټکي پې له پاسه وشي نو د دې نه به جوړ شي قاف کاف چې دی د ده عام کله چې په قرآن کریم کې راځي
نو دغه د لام په شان شکلی کم الف او د لام شکل چې دی ورستو کلمې سره یو ځای کېږي نو لام سره زیات مشابهت شو خو په دې باندې لپاسه داسې لیکئ او یا په دې مینس کې وړوکې غونې کاپ په شان شکلی وړوکې کاپ په شانې شکلی په مینس کې ها یو د کلمې په آخر سر کې راځي هغه خو داسې نه کومه کلمې سره چې یو لګېدلي او یو هغه دوه ښکرو دا دوه چرګۍ هی چې ورته خلق وایي هغه هم راځي مینس کې چې راځي اکثر به یې داسې راځي مینس کې قرآن کریم کې د دوه سورو والذي او په آخر کې چې راځي نو هغه داسې انداز سره حمزه د دې سر هم د عین د سر پشانی دا حمزه ټوله د عین د سر پشانی وي او په ټکي باندې کله وو باندې رستو به شکلونه راشي خپل او یا اوشوا دا دغه سر نخکته پورې ویم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبق نمبر 1 حروف هجا د قرآن شریف حروف توای د قرآن شریف حروف ټول یو کم دیرشتي هغه دادي دا یو حرف دی په صحیح طریقې سره د غشانی ویل شي الف با تا ثا جیم وس په دې کې الف او حمزه نه علاوه په دې کم حرف کې چې پکې دوه حروفي دا به کم راښکوده کېږي او په کم کې چې پکې 3 حروفي هغه به زیات راښکوده کېږي الف او حمزه به نه راښکوده کېږي ح خ دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزه یا دا د یو سبق شو د قاعده او د یوې ورځې سبق